ټول کې مخکې خو زه د عوامي نېشنل پارټۍ او خصوصا د میا افتخار صاحب مشکور یم او ورسره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او قابل قدر نمایندګان دلته موجود دي، د هغوی ټول مشکور یم او هغوی ته په خیر راغلی وایم. نن تاسو مونږ ته دعوت راکړ د 23 تاریخ د اسلام آباد کې د لانګ مارچ، نو د پښتنو په سیمه باندې چې کوم صورتحال جوړ دی، خصوصا د دهشتګردۍ او د کم تباهي چې کېږي او په دې کې د پښتنو وینه تویږي، دا زموږ ټولو لپاره یو لمحه فکر دی. دا د اوس نه نه دی، دا د څو کالو داسې عمده صورتحال دی او پکې ټول کو وجل کېږي نه زموږ غریبانان ملګري د هر یو سیاسي پارټو نه ګوندونو نه ډېر مشران پکې شهیدان شو. دا یو سلسله روانه ده او د دې اوسه پورې داسې سدباب نه دی شوی. څو اپریشنونه وشو او د هغې نتیجه څه روزي نه، او همدغه سلسله اوس بیا دې وخت کې په عروج باندې ده، داسې انتها ته رسېدلې ده چې هر یو ضلع خصوصا د فاټا ډسټرکټ چې دي هغه زیات متاثر شوي دي دې نه. او دا کوم دغسې دا سلسله روانه وي نو مونږ خو مخکې د مونږ خلکو نقل مکاني کړې ده، ماشومان، بچي، زنانه د کورونو نه وتې دي او بې کوره شوي دي. نو دا د پښتون قوم دپاره دا یو ډېره لویه المیه ده او دا صورتحال کوم دغسې وي نو زموږ دپاره دلته څه بل څه داسې طریقه کار آپشن نه پاتې کېږي چې موږ به څه کوو. آخر دا چې حکومت خپل ریټ نشي قایمولی او په هر ځای کې خلک په خپل ځاني روزي او د خپل دفاع لپاره د خپل حفاظت لپاره اواز اوچتوي، نو دا خو د حکومت په دې کې نه ریټ پاتې شو، نه د هغوی څه اهمیت پاتې شو. نو په دې لحاظ سره د ټولو پارټو چې دا کم مشترکه جدوجهد شروع کړی دی نو مونږ د هغې بلکل تایید کوو او خپلو ملګرو ته او ټول پښتنو وروڼو ته دا پیغام رسوو او سوال کوو چې په 23 تاریخ په دې لانګ مارچ کې چې کوم یو پرامن د سپینې جنډې سره یو مارچ دی نو په هغې کې شرکت وکړئ او یکجهتۍ یو مظاهره وکړئ. او زما په خیال چې دا پرامن طریقې سره دا پرامن احتجاج یو خپل حیثیت یو خپل د هغې اهمیت وي او د هغې سره به زه دا ګڼم چې د دې به ډېر ښه نتیجه روزي. نو زموږ طرفه بلکل په دې کې مونږ د دې تایید کوو او خپلو ملګرو ته او ټولو پښتنو وروڼو ته دا دعوت ورکوو چې په 23 تاریخ باندې په دې لانګ مارچ کې پرامن لانګ مارچ کې شرکت وکړئ. ډېره مننه.